په خطه کې د امن او امان د قیام لپاره د پاکستان هڅو رنګ راوړو او د امریکي صدر ډونلډ ټرمپ د پاکستان د وزیر اعظم په خواست باندې د ایران سره په جنگبندۍ کې تر 2 هفتو پورې توصیه کړې ده. د امریکي صدر ډونلډ ټرمپ په خپل سوشل میډیا پلیټ فارم باندې لیکلي دي چې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په خواست باندې د ایران سره په جنگبندۍ کې تر 2 هفتو پورې توصیه کړې ده. له دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ایکس اکاونټ باندې د امریکې او ایران نه غوښتنه کړې وه چې په خطه کې د روان د دې دواړو ملکونو د جنگ په لړ کې دی امریکا تر 2 هفتو پورې په جنگبندۍ باندې لاس پورې کړي. دغه شانتي د ایران نه هم غوښتنه شوې وه چې ابنای هرمز دی هم تر 2 هفتو پورې د تجارتي هلو ځلو لپاره پرانستی وساتلی شي. د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ د پاکستان د دغه خواست هرکلی کړی دی او خپله هغه پریکړه یې بیرته اغستې ده چې ویلي وو چې نن شپه به په ایران باندې حمله کوي. بلخوا ایران هم د پاکستان د دغه هڅې ستاینه کړې ده او ابنای هرمز یې تر 2 هفتو پورې د بحالولو پریکړه کړې ده.